ابراهیم علیه السلام به بوتان نه واغستا او په مرای کې به ورته پړی واچو او راښکودو به او خلکو ته به یې خلکو داسې څیز واخلی چې لا تنفع ولا تضر، نه نفع ورکولی شي او نه نقصان ورکولی شي. داسې څیز واخلی چې د دې نه نفع شته نه نقصان شته، خلکو به وایي داسې څیز مونږ ولې واخلو چې د هغې نفع او نقصان نشته. او ده به له په مرۍ کې پړی اچولی او راښکودو به چې واپس به کور ته راغی تپوس به دې وشو تا نه دی خرڅ کړي؟ وایي نه که نه ما خو وړی و بازار ته ورکوټ ما خو وړی خو خرڅ نه شو. نو تا څنګه خرڅوله؟ ډیلینګ به دې څنګه کوو؟ خلکو ته به دې څه وایي؟ ما خلکو ته وایي چې دا داسې څیز دی چې دا نه نفع ورکولی شي نه نقصان، او دا واخلی. نو خلکو به څنګه اخیست؟ ابراهیم علیه السلام ټولې دنیا له پیغام ورکو چې مسلمان به په هر دور کې بت شکن یي، بت تراش او بت فروش به نه یي. بت شکن بت ماتون کې، بت تراش بت جوړون کې، بت فروش بت خرڅون کې. دا به بت تراش او بت فروش به نه بلکې مسلمان به په هر دور کې بت شکنی، بت به ماتون کې. ابراهیم علیه السلام چې لږ لوی شو قوم به یې لیدو د بتانو عبادت به یې کو. یو غټ غونډه کې ګرجا والا جوړه کړې وه مندر، او په دغه ګرجا او مندر کې به مختلف بوتان پراته وو او خلک به راتلاو دغه بوتانو ته به یې سجدې کولې. ابراهیم علیه السلام په نظر کې و دا ځای چې دا ځای د عقایدو د خرابېدو دی. د مسلمان عقیده به صحیح، د مسلمان عقیده به دایي لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا لا دا یو توره ده او دا توره به راواخلې د الله نه علاوه چې کم څیز په مقابله کې راځي په هغې به یې رااچې، البته مسلمان یې. لا معبود الا الله، معبود د الله نه علاوه بل څوک نشته. دا توره به ورته راواچې لا اله الا الله. دا بت به مات کې، د معبودیت بت دا مات کې، او عبادت به صرف د الله کې. لا خالق الا الله، خالق ذات صرف د الله دی، د الله نه علاوه بل ذات خالق نشتا. خلقت والا ذات دا صرف د الله دی، تخلیق والا ذات دا صرف د الله دی. لا رازق الا الله، رازق ذات صرف د الله دی. لا مالک الا الله، مالک ذات صرف د الله دی. د الله دا توره به راوالې او په دې ټولو معبودانو باطلو باندې به یې راووایي. کله چې مکه مکرمه فتح شوه، حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت علی کرم الله تعالی وجهه ته فرمایل مات کا دا بوتان مات کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبه شریف کې چې کوم بوتان یې ښودو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ با تورا تاوهل او را بغول به ودا او دا آیات به وجاء الحق وضحق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق راغی، جاء الحق، حق راغی، وضحق الباطل او باطل وتختیدو، ان الباطل كان زهوقا. او بشکا دا باطل خو به همیشه د پاره ناکامي، ذلیل به رسوا به ختمېدونکی. دا مسلمان تاریخ دی. ابراهیم علیه السلام قوم سمیله به لګېدا، څه تهوار و هغې طرف ته روان. ابراهیم علیه السلام ته وی ټول خلک زه تر سره هم لاړ شه که نه؟ وایي نه انی سقیم، زه لږ بیمار یم، طبیعت مې ټیک نه دی. دروغ یې نه وی ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام رښتیا وی. ایمانی غیرت او ایمانی پښتو، ایمانی غیرت چې بچا کې موجودی نو دی بیا په هغه کارونو باندې خفه کېږي چې د کومو کارونو د وجې نه الله او د الله رسول د الله نبي خفه کېږي. نو ابراهیم علیه السلام په دې خبره باندې خفه و چې زما رب خفه دی، ځکه چې زما د رب په مقابله کې څوک راغلی دی؟
بوتان یې راویستي دي. ابراهیم علیه السلام ته طبیعت مې خراب دی. کله چې ناروا کېږي که نه یو سړی غیرتي نو په هغه بدلېږي. هغه بجلیګر مولي صاحب به کله ناکله به جذباتو کې رالی نو کنځلې به یې کولې. تاسو یاد شي که نه الله دې قبر د نور نه ډک کړي، الله دې مغفرت نصیب. نو دا به هغه ولي کولې؟ تاسو ته پته ده دا به ډېر د غیرت نه کولې. سوخ به شو چې دا خلک څه کوي، دوه پښتو څه شو غیرت څه شو، په دې به ولقار ورتلو. نو کله ناکله به دې خبرو وکړه خلکو بیا یار دې کنځلې کوي. دا مشران هم تاسو خیال کړي کله ناکله غوسه شي یار دا چاته پاتې شوي دا لاسه وي. ابراهیم علیه السلام فرمایي چې زه انی سقیم، زه بیمار یم، ستاسو د بت پرستۍ دې بیمار کړی یم، طبیعت یې راله خراب کړی. چې کله قوم لاړو که نه ابراهیم علیه السلام یوازې پاتې شو. یو تبرګې راواغېستو او راغی او هغه بتکدې ته کوم چې مندر وته وایي، تاسو ته مندر پته ده که مندر اوس وایي ټول پېژنئ. اول چا مندر نه پېژاندو، اوس یې ټول خلک پېژني. نه پېژنئ که نه پېژنئ پی ټي آی والے نه تپوس کیا بردو وایي. که مندر نه پېژنئ پی ټي آی والے نه تپوس کیا بردو وایي. بردو چې مندر دا دی لکه بالکل مندر جوړ شوی دی ماشاءالله. بھائی اسلام آباد کی زموږ خلک بولوس چکر لمځي اول فیصل مسجد ته تله، اوس به مندر ته ځو. اسلام آباد ته به ځو هلته به مندري. غیرت څه شو اسلامي هغه غیرت او جذبه او هغه جوش چېرته لاړو؟ هغه مسلمانان شو ګورئ جي 1947 کې قائد اعظم چغې والے او خلک ورسره وو بھائی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. قائد اعظم به هم په قبر کې وایي چې هلکه دا د خلکو نه ګورې چې زه هېره شوی یم. هغه علامه اقبال به څه وایي، زموږ هغه علما اکرام به څه وایي، هغه شهدا به څه وایي، د چا هغه لاشونه چې په ونو کې څو ورځې پورې ځوړند پراته وو، چا راکوزولی نه شوه د انګرېز د یېرې د وجې نه. هغه شهدا به ګورې چې هغو له موږ څه جواب ورکړو، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. ولې څه ضرورت و پاکستان او هندوستان تقسیم ولې کېدو؟ وجه څه وه؟ هلته هم مندرې وې او مسجدونه وو چې بس ټیک و که نه. او اوس یې دلته په اسلام آباد کې هم جوړ کړو، دا جوړ یقه یو شی دی نو. او صرف دا دی چې هغه هندوان زموږ نه لا بیا هم څه نه څه ښه دي. ځکه چې سب په تعلیم کې زموږ نه مخکې دي، په میډیکل کې زموږ نه مخکې دي، په هر څه کې زموږ نه مخکې تللي جو ښه دي که نه. مونږ څه وکړه؟ اسې هم چغې والې چې وطن پکار دی او جدا پکار دی. که داسې دوکه وه ابراهیم علیه السلام هغه مندر ته راننوت. مندر اوس مونږ له نوم راځي ډېر مزدار نوم مندر ته راننوت. بتکده د بوتانو د عبادت ځای او ابراهیم علیه السلام سره په لاس کې تبرګې دی تبرګې. هغه تبر یې راواغېستو او چې څونه دا بوتانو که نه دا بوتان یې غونډ واله یو بوت راچی ټوټې ټوټې کړی، یو غټ بوت پکې و هغه پکې پرېښود او هغه تبرګې ورته غاړې ته ور واچو بیا ترې ووت. شیطان چې دا کله ولیدو منظر که نه شیطان چغې کړی چې هی زما کم محنت وا خو ضایع شو، ما خو دا خلک په دې شیزونو راویسته او هغه دې راغلي و دا ختم شو. د خلکو هغه عظمت د دې بوتانو هغه لړون نه بېوځي یو منډې کړې. او د هغه کافرانو چې کوم هغه جشن و سمای وه د هغو هغه زګې و په هغې کې اواز وکړو وایي تاسو دلته خوشحالۍ منوئ او وایي هلته لاړ شئ وایي معبودان یې دله مړه کړل، لاړ شئ د خپلو معبودانو څه وکئ بدله واخلئ. یو د هغه زګې نه خلکو را منډې کړې چې راله وایي که د معبودان یې تس نس پراته دي، دا ضرور معبودان دي، د بل نه ځان خلاصولی نه شي او دا معبودان دي. ابراهیم علیه السلام خبره صحیح وه که نه لا تنفع ولا تضر، نه نفع ورکولی شي او نه نقصان ورکولی شي. نفع خو یې دقه ده چې په کار د چا له څه ورکړي هغه نه ورکوي، ورکوونکی ذات څوک دی؟ یو د الله ذات دی. او ضرر به څه ورکړي؟ کم چې ماتی هغه ته نقصان نشي رسولی. وی بھائی دا چا کړي دی؟ زموږ د معبودانو سره دا ظلم چا کړی دی؟ زه د خپلو معبودانو بدلالو، د
خپلو معبودانو بدلالو. بھئی یو سړی دی چې هغه ته ابراهیم ویلې کېږي علیه الصلاة والسلام، هغه راوغواړئ. دا د هغه کار کېدی شي ځکه هغه د دې پسې ډېرې خبرې کوي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې راوغوښته، ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته یې ولې وایي دا بوتان چا مات کړي؟ تا مات کړي؟ وایي زما نه تپوس ولې کوئ؟ دا تپوس به د مشر نه وکئ، غټ معبود دی، جو دا معبود به درته ووایي که نه، نو وایي دی خو نه اوري او نه خبرې کولی شي. وایي څه اشاره خو به درته وکړي که نه، الله څه خو به څه وړقی څه کس به درته وښایي. وایي نه نشي کولی، حرکت هم نشي کولی. نو وایي چې نه اوري، نه لیدی شي، نه کتی شي، نه ګرځېدی شي، نه حرکت کولی شي، نو دا څه شو؟ وایي لکه سم بوتې. موږ وایو که نه خلک دا لکه سم بوتې. او دا دومره بېوقوفه خلک دي دغه بوتانو عبادت. مسلمان تاریخ دا دی چې دی به هر دور کې بت شکنی، بت فروش یا بت تراش بنی، بت جوړونکي، بت خرڅونکي به دی نه، بلکې دی به صحیح بت ماتونکي به. زما پسې یو نوجوان نام یې ماته ویجي وایي غرم کنو زګیم کنو بھائی کې مې بوتان پیدا کړي دي. د بوتانو سره څوک که خرڅه ډېر قیمت را لګوي. نو ما ته مې خپل اړه باندې د لاس کېده مسله درته ویم. وایي بڑا مې لاس دی، میں خپل ایمان ته دیم سوچ وکړه. مسلمان په هر دور کې بت شکن پاتې شوی دی، بت یې مات کړی دی، بت فروش نه دی چې بوتان خرڅوي. نو مې ته اوس خپل ځان ته وګوره که دغه دنیا د لالچ کې او ته وایي چې یاره دا بوتان زه خرڅ کړمه، کېدای شي نفع درته وشي، پیدا درته وشي، لیکن دنیاوي فایده ده ګورې هم په دې دنیا کې پاتې ده. او که ته وایي چې یاره ماتومئ، نو اسلامی تاریخ به ژوندی پاتې شي. د مسلمان په تاریخ کې به دا خبره ولیکلی شي چې بھئی مسلمان چرته هم بت فروش نه دی، بلکې دا څه دی؟ بت شکن دی، بت ماتونکی دی. او ستا مشابهت به د صحابو سره راشي، ستا مشابهت به د حضرت علی کرم الله تعالی وجهه سره راشي. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. او تور را بغی او بوتان ناماته د کعبه غونډه صفایي وکړه، مشابهت به د هغو سره راشي. ستا مشابهت بعد محمود غزنوی رحمت الله تعالی علیه سره راشي. محمود غزنوی نوجوان ماته وی مړه په داسې ګټه به څه وکړم، زه یې ماتوم، زه یې ماتوم. بوتان یې مات کړه. اوس والله علم چې مخکې به د څونه پیدا شوي ده، لیکن به هر حال بوتان یې مات کړو. دونه د یاد محمود غزنوي دا یو ډېر اسلامي او یو انصافداره او ډېر فاتح نوجوان تیر شوی دی بادشاه محمود غزنوي. د هندوستان فتح چې کله وکړه، نو په هندوستان کې چې څونه دا واړه واړه بوتانو مندرې وې، دا غونډې ماتې کړې، ختمې کړې. د مسلمان تاریخ دا ده. یو مندر پکې پاتې شو ډېر غټو، سومنات به ورته وایي، سومنات مندر. په دې کې یو غټ بوت و، او چې څوک به هم دې مندر ته ورننوته په ده باندې به اثر کېدو، ډېر اثر به پې کېدو. دا محمود غزنوي رحمت الله تعالی علیه دې د خپل فوج سره دی په دغه مندر باندې ورغی، سومنات باندې. کله چې دې مندر ته ورغی، نو په دې مندر کې دننه وی کته یو بت دی او ډېر لوی بت دی. دا څونه بوتان چې مخکې مات کړه، د دې ټولو نه لوی بت دی. خو په بت کې یو کمال دی. کمال پکې دا دی چې دا بت لاندې نه ورته څه پیلر څه سیز دا ورته نشته، دا پاس نه ورته څه زنځیر نشته، او د سیډونو نه هم په څه سیز باندې تړلی شوی نه دی، او په هوا کې معلق دی، ځوړند دی په هوا کې. محمود غزنوي هم حیران
زر چې کوم فوجیان هغه هم حیران شو لکه دا لا څه دی په هوا کې یاره څه ځوړند دی او دونه هیبت یو د هغه بوت چې د مسلمانانو کم فوجیانو هغه ته هم ویارېده لکه دا لا څه دی په دې کې دغه کم هندوان چې وو دو رامنډې کړې د هندوانو رامنډې کړې وو محمود غزنوي ته وی چې دا دونه بوتان دی مات کړه دا مندرې دی ختم کړي زموږ عبادتګاهونه تا تبا کړه هغه خیر دی ارڅه چې وش دا یو بوت دا ما ماته دا راته پرېږده او علت ته تم خیو د وجه ته تم خیو چې دا پرېږدي نو تا ته به څه فایده مېلاوي دومره سونه بدل درکو دومره چې څومره ته وې چې څومره ستا ضرورت یې ووایه چې دومره سونه پکار ده دومره پیسې پکار دي موږ به تاله درکو خو دا یو بوت مه ماتوه دا زموږ یو یادګار دی دا راله مه ماتوه محمود غزنوي هم لږ ودرېدو توقف یو ابو جانې ورته وایي که دا بوت دې مات کو که نه نو څه به وشي خو بوت دی که نه بوت دی که نه او که چېرې دو مونږ له دومره سونه راکوي نو دغه سونه به مونږ والو د دې په بدله کې به دنیا جوماتونه جوړ کړو ځان له به جنګیز اوزار سامان به پیدا کړو په دې خپلو پوجیانو به تقسیم کړو او په بوت څه کې دوی به یې دي که نه مونږ خو لاس یې مرسه ختم کړه او دغه یو بتکده دا دی که نه نو که پوره پاکستان کې یو مندر نو خیر دی که نه په اسلام آباد کې ستاسو خوښه ده که نه هلکه خوښ هم ده تاسو خو داسې غلي ناست یاست زما په خیال چې تاسو سره موافقت کوئ مندر هم خوښ دی مزه نه کوي مندر هم خوښ دی بس مزه یې وکړه نو بیا ولې جوړېږي یاره دا مندر دا د چا دپاره جوړېږي ولې چې او ماشاءالله یو مدرسه راته وښیه یو مدرسه په پوره پاکستان کې چې د هغې مدرسې اخراجات حکومت اوچتوي خو دې شرط یو مدرسه چې د هغې اخراجات حکومت اوچتوي چې بھائی دا مدرسه دې صحیح دا دې آباد دی د دې د طلباو خرچه د دې مدرسې تعمیر د دې مدرسې بل د دې عجیبه خبره ده نو دا هر څه په حکومت باندې یو راته خو ویښه یو مدرسه په پوره پاکستان کې داسې نشته چې د هغې اخراجات ټول حکومت اوچتوي بلکې دلته چې کله چاندې والا راشي وایي موږ د جومات دپاره مدرسې دپاره چانده کوو جو اول خو د ټول نه زیات موږ خړخړ ګورو مړه دې بس خیال دا مدرسې پسې چلیږي د دې عوامو په تعاون چلیږي که نه خو ماشاءالله زما په وطن کې چې کله د مندر تعمیري مړه یاره دا نوم یې بدې ښکاري دا څه شیز دی مندر بوتان وځې د غالیګي بوتو هلکه وایي ته خو زم د غالیګي بوتې په ځای ناستې ړقېږې نه خبره نه کوې څه بل څه نه کوې او زمونږ حکمرانان دومره بېوقوفه دي چې د دې نه بیوا سیوا اړو بېوقوفه شته نه څه کومه ځای وله په خپله خرچه جوړوم په خپله خرچه ولې ستا د پلار خرچه ده داسو دا ته د کور راوړي اوس ستا خو دې راته نوکري وښیه وه دا نوکري کومه یو نوکري راته وښیه پوسټ یې راته وښیه وه دا پوسټ مې دی خو دغه د عوامو پیسې دي زما ستا نه یالي دا په بجلی بل کې راغی او دا چې کوم دی په روډ باندې ټیکس راغی او دا په دکان ټیکس راغی او دا په ځمکه ټیکس راغی او دغه پیسې واخېستې او څه کوم اوس به تاسو له مندر جوړوم د مندر چا ته ضرورت دی هلکه د مندر چا ته ضرورت دی هندوانو ته او دلته خو موږ چغې وو چې بایي هندوستان باندې به حمله کوو او ورځو به هندوستان ته څه کې حملې راځي دماغ دې خراب شوي که غزوة الهند دلته علما وایي چې غزوة الهند موږ به ځو هندوستان ته او څه به کوو هندوستان به قبضه کوو دغه مندرې به ورانو دا بوتان به راغورځو ته راشه دلته په اسلام آباد کې ورته جوړ کړو برکتي څیز به یې نو د ملک ته به یې څه فایده محمود غزنوي ته وایي دومره پیسې راکوي دومره سونه راکوي نو که دله یې ورکړي جو کېدای شي چې موږ ته به یې وښایي چې یاره دونه سونه یې راکړه او دومره فایده یې ده خو آیا دا جواز دی د مندر د قیام دا جواز دی واورئ بس
محمود غزنوي ورته وایي دا خبره لکه د سوچ قابل ده، زه په سوچ وکم سحر به د دې منظر فیصله کو، د دې منظر فیصله به د دې بتکدې فیصله به مړه منظر خو به پیژاندو که نه ځای داسې شي منظر خو پیژاندو، سحر به فیصله کو. محمود غزنوي لاړو او کله چې د شپې وده شو، د شپې خوب ویني، د شپې خوب ویني د قیامت منظر دی او فرشتې رالی او محمود غزنوي یې ونیو. محمود غزنوي څومره لوی فاتح، څومره عادل حکمران او څومره په خپله باندې عالم دی، د دین سره محبت کوونکی سړی دی، د شپې الله ته جاړي چغې وي، د ورځې حکومت کوي په عدل او په انصاف سره، او دغه سړی د شپې خوب ویني و فرشتې رالی او زه یې ونیولمه، وایي چې جهنم ته یې ویسئ. نو یو دوه فرشتې پسې نور رالی چې دا څه کوئ، دا خو مجاهد دی، دا خو مجاهد دی، اسلامي سړی دی او دومره دومره خدمات دي، تاسو جهنم ته وړئ. وایي چې آو دا د اوسه پورې اسلامي مجاهد و، دی بت شکن و، لیکن د بیګانه دی بت فروش جوړ شوی دی، ځکه یې جهنم ته وړو. یو د یرې نه راپاسېدو، کله راپاسېدو یو پوجیان یې راوغوښته به یې راشي، وایي جی ولې؟ خبر واضحه شو، وایي څنګه؟ فیصله وشوه، پیسه نه ده پکار، سونه نه ده پکار، نور اخراجات نه دي پکار، خیر دی که مونږ نه هر یو، زمونږ فوج نه هري مونږ باندې سخت او تکلیفي، خو الله رب العزت ته دغه فوج محبوب دی، د هغه فوج نه، د هغه ملک نه چې د هغو سره سونه همي، د هغو سره هر څیز هم موجود دی، لیکن دو بت پروش بت پروش. مونږ څه یو؟ مونږ بت فروش نه یو، مونږ بت شکن یو. په هر دور کې مسلمان بت مات کړی دی او راغی. محمود غزنوي سومنات منظر ته ورسېدو او وایي مات کړئ دا بت، دا بت مات کړئ. په بت یې ګزاره شروع کړی، بت نه ماتېږي، هوا کې معلق دی، په بت باندې ګزاره کوي او اثر بھی نه کوي. دا لا څنګه چل دی؟ پلک ورته رابغی هېڅ اثر بھی نه کوي، که سټک رابغی اثر بھی نه کوي، کړنګ کوي واپس سیز رابغدا کوي او بت په ځای باندې ولاړ. محمود غزنوي ډېر هوښیار سړی و، ډېر سمجدار سړی و، زموږ د دې په شان بېوقوفه نه و چې څه کوم منظر تعمیر کوم. هلکه تا ته ضرورت څه دی؟ ته هندوانو بادشاه کړی که ته د مسلمانانو بادشاه کړی؟ زما خو په اسلام آباد کې یو جومات دی، لال مسجد، او د هغې واقعات تاسو واورېده، د هغې حالات تاسو ولیده چې په کوم دردناک مرګ باندې هغه طالبان، هغه زما استارونه، زما ستا ورېرونه او خوریونه، زما د دې علاقې بچي، هغې په کوم حالات باندې شهیدان کړل، دا په کوم حالات یې شهیدان کړه، څونه ظلم او زیاتې وکړو چې د هغه ماشومانو کوم چې وجلي وو زموږ د پاکستان حکومت، او د هغه ماشومانو د قبرونو نه خوشبویي راخته، هغه قبرونو یې چغې والې چې موږ ورې په حق باندې تلي او په ناحقه نه یو تلي، زموږ د قبرونو دا خاورې ګوا دي، دا به خوشبو را پرېږدي. په کشمیر کې ومه یو عالم راته قصه کوله، وایي زموږ د دې علاقې یو ماشومه پکې وه او سبق یې په دغه مدرسه کې، مړه په تاریخ کې چېرته په زنانو ظلم نه دی شوی، کم چې زموږ د پاکستان حکومت په دغه مدرسه کې په جنکو باندې وکړو، دونه د دنیا په تاریخ کې چېرته نه دی شوی. په جنکو هم څوک ظلم کوي، مړه جنۍ به تا ته څه نقصان در ورسوي؟ وایي هغه جنۍ، هغه ملګري قصه کوي چې وایي دا جنۍ چې نوم یې دی کرن، او وایي دا ماشومه په دې مدرسه کې سبق وایي د علاقې د کشمیر وه، او وایي سبق یې وی، او په دغه ورځو کې وایي د خپلې ملګرو ته وایي چې مالې مور ډېره ښایسته جوړه کړې ده، مالې مور ډېره ښایسته جوړه کړې ده، او دا جنکۍ هسې هم د دې کپړو وغیره دا زنانه شوقین دي، وایي مالې مور ډېره ښایسته جامې جوړې کړې دي، او دا جامې به د ختم بخاري په ورځ باندې اغوندمه، کله فنکشن نه یادوي، واده نه یادوي، ناچ ګانه نه یادوي، اگر چې ناچ ګانې خو موږ ټول شوقین یو، ګورې د ناچ ګانې خو دغه اثر دی که نه چې نن د تمندرې جوړېږي، خلک خوشحاله وو، ماشاءالله د خوشحالۍ پاکستان جوړېږي، ځکه چې خلک به ته ګډېده، نوجوانان ډېر خوشحاله وو، جنکۍ پکې هم خوشحاله وې ګډېدې به، وایي نوی پاکستان جوړېږي، نوی پاکستان دی که نه، په زوړ پاکستان کې مندرې نه وې، په نوي پاکستان کې مندرې هم شته ماشاءالله، او 400 به جوړېږي، دا یو دی، نور به هم جوړېږي. هغه جنۍ وایي زه به دا جوړه
د ختم بخاری په ورځ اغوندما چې کوم ورځ باندې زما د بخاری شریف ختمي او ماته لوپټه را پسر کیږي د حیا او د غیرت ماته به لوپټه را پسریږي او زه به زما په خپل علاقه کې به د قرآن او د حدیث درسونه کومه ماته به لوپټه را پسریږي لوی لوی علما به راځي زما دستار به زما چادر پوشي به هغه ملګری وته وای خیر دې لګه خو یې واغونده که نه چې موږ سره جوړوئ نو چې څنګه خوند سره کوي بیا پته نه لګي د حالاتو د مرګ ژوند پته نه لګي ځکه چې بهر ظالمان فوجیان راغلي دي په موږ باندې ګزاره کوي موږ به ولي او وای دغه جنۍ لاړه کمرې ته کپړې بدلې کړې بهر راووته د صحن ته او د ملګرو ته وایي وګورئ که نه زما دا جامې څنګه ښکاري او په دې جامو کې څنګه داسې معمولي غوندې کې تاو شوه چې مخ او شا یې جنکۍ ویني وایي چې څنګه یې واپس رامخ کو د هغه طرفه ګولۍ راغلي وې په سینې لګېدلې دي او جامې د اینو رنګ بنګ دي ډزې پې شوي دي وجود یې د اینو رنګ بنګ دی د ملګرو ته وایي وای ما ته خو څه ګلونه ښکاري ملګرو ته څه وایي ای زما ملګرو ای زما سهیلیانو ما ته خو څه ګلونه ښکاري زما په دې جامو باندې دا خوشبو چا راوخرله خوشبو نه ده اینه ده خپل د وجود اینه ده او شهید الله رب العزت دته یو تحفه دا ورکي چې د مرګ په وخت کې ولا دومره خوږوالی ورکي چې وای پوره زندگی دا خوږوالی به دا د دې حلق نه نزي او د دا اینی با دته د جنت خوشبویانی وای داسې چلې په ما خو څوک ګلونه راخري او زما په دې وجود باندې دا خوشبو د کم طرفه راغلې ده او په دې حالت کې وغورځېده ملګري ورته راغونډې شوې او ملګرو ته یې وایي زه په دې جامو کې څنګه ښکارم او وایي دا یې ووایې او کلمه د شهادت یې ووایې او مړه شوه لاړه دنیا دا خو یو مسجد و او اوس دا خو د سوشل میډیا دور دی هیڅ شی پټ پناه نه پاتې کېږي ورشه په اسلام آباد کې جوماتونه ورانه لیکن یو مسلمان ناپانسېدو یو مولانا صاحب دا به ولاړ دی او چغې وایي ای مسلمانانو راشئ که نه د الله کور ورانه وایي څوک یې بچ کولی نه شئ څوک خو د سر اوچت کړي هر سړی یېرېږي او د مسلمان تاریخ څه دی د یوه بت شکني محمود غزنوي ورته وایي ورېږه د بت نه قلار شئ وایي دا یو دیوال وغورځوئ چې کله یو دیوال وغورځو نو هغه بت د دې ځای نه منډه کړه کلس دا یو دیوال به چې ونښتو دا یو دیوال یې وغورځو نو چې کوم ماهرینو هغه ووایي چې بای د دې بت سره یې داسې چل کړی دی چې په دې څلور واړه طرف ته بره لاندې دې طرف ته دې طرف ته او دې طرف ته او دې طرف ته دیوالونو ته دې ته یې مغناطیس فټ کړی دی مغناطیس یو د پټ کړی دی نو دی خپل طرف ته راګاږي هغه خپل طرف ته راګاږي بره خپل طرف ته راګاږي لاندې خپل طرف ته راګاږي نو دی خو یو طرف ته هم نشي تللی پل نو په هوا کې معلق دی د مسلمان تاریخ دا دی دیو بت شکن یي بت فروش بنئ دیو مندر یې نه جوړی خو پته نه لګي چې کرونا راغلی ده حالات خراب دي مساجدو کې احتیاط وکړئ مدارس بند کړئ او موږ د مندر یې جوړو حالات چې راشي حالات څوک سمای نو الله خفه دی الله خفه نه دی الکه الله خوشحالېږي چې د بوتانو عبادتخانې جوړې شي که الله په دې خوشحالېږي چې مساجد آباد شي الله خو په دې خوشحالېږي چې دا مدارس آباد شي دا مساجد آباد شي او تاسو کې مندر یې ورته جوړې چې مندر جوړ شي ماشاءالله نو کېدای شي زموږ دا پسې ورپسې شي او زیالته جو دغه بوتانو ته به سجدې کوي زما عزتمندو لږ رایښ شئ خپل هر څه منم پارټي منم ټیک ده صحیح ده د هر سړي خپله پارټي ده دا بیل سیز دی یو سړی پی ټي آی سره دی یو سړی چې کوم دی دا پیپل سره دی یو سړی دا نون لیگ سره دی هر څه چې دی بیل په خپل ځای ده خو اسلام د اسلام په حق زه دا شی نه منم د هر سړی کم خلک فیسبوک استعمالوي د خپل فیسبوک نه دا پوسټ شیر کو بای ګورې موږ نه منو زما په پیسه باندې کومه زمانه ته پیسه اخلي او په هغه پیسه باندې مندر آبادې نو زه ګورې ستا سره په دې کې موافق نه یم څوک موافق دي نه د مندر په جوړېدو کې څوک موافق دي څوک لاس نه چوتی هلکه به څوک د مندر خلاف دی د قیامت په ورځ باندې به الله ته دا خو وایو که نه یا الله ما لاس اوچت کړی زه د مندر خلاف یم زه د مسجد په حق کې یم زه د مدرسې په حق کې یم زه د علماو په حق کې یم زه د دې خبرو په حق کې نه یم هسې نه دغه لږ غونده کې ایمان دی او څه په زورونو باندې مې راټینګ کړی دی چېرته لمونځ کوو د قرآن تلاوت کوو او د نبي علیه السلام د شفاعت امیدوار یو هسې نه دغه حق رانه هم لاړ شي